وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سورة البقرة اول سپارہ 127 نمبر آیات کریمہ درس دے. یوصل ویشتم. وَإِذْ يَرْفَعُ او کلا چی پورتا کول ابراہیم علیہ السلام. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او کلا چی پورتا کول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا من البیت د بیت اللہ شریف. او کلا چی پورتا کول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا د بیت اللہ شریف. و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ہما. او کلا چی پلار او زوی دوارو جماعت جوڑو. دوارو پلار او زوی داوی چی ربنا اے رب زمونگا. ربنا اے رب زمونگا. تقبل یا اللہ تقبل کے منا زمونا. یا اللہ جماعت ہم جوڑ کو. یا اللہ پاکتا جماعت زمون قبول کی. ربنا اے رب زمونگا. تقبل منا قبول کی تو زمونا. انکا یقینا تو انتا صرف تو السمیع ہر سو دہر چا آواز اورے. السمیع ہر سو اورے. یا اللہ پاکتو دہر چا آواز دعا اورے قبلے. العلیم یا اللہ پاکت پہر سو باندے پوئے. دی آیات کریمہ کی د بیت اللہ شریف د خانہ کعبہ تاریخ ذکر کئی. داغی بنیاد ذکر کئی. او د ابراہیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام عاجزی ذکر کئی. چگو رسول الوی کارتے اللہ پاک غستے دے. دنی کے توفیق اللہ پاک ورکی. نو اللہ پاک تا پکارونو کی خواہ کار جماعت جوڑول دی. نجو جماعت کار اللہ پاک دا ارچان ناخلی. اللہ پاک دا جماعت کار دا فرشتون اخلی. دا انبیاء کراموں نے اخلی. دا خل خلقوں نے اخلی. دا جماعت جوڑول تاور دے آیات تا امک کی دووے چه انتوہرا. د جماعت صفا کول دام اللہ پاک د خپل خلقون دا کار اخلی. او چه کار ایت واغستو نو پا دی خپل کار باندے نازی گنا. فخر پہ نکئی تکبر نکئی بلکہ بھی یا اللہ پاکا دا عمل زمون قبول کی. مکت چلقی چه اللہ پاک دل دے یو خکار توفیق در کو ناغی پس بیاد قبولیت دعاگانیم کوا.
چې یا الله پاک تا قرآن دا کار واغستو او یا الله پاک اوس رانه په خپل دربار کې قبول او منظور هم کی زګه کار کول دا دون لوی خبر نه ده کار قبل دل په آخرت کې پاغي باندې ثوابونه ثمرې نتیجې مرتب کېدل دا اصل خبره ده کار ورسو کوي خو شیطان زموږ دشمن دی هغه کار ور ثواب ته نه پریدي مثال تبا د نیکي او کارو کې نو بیا به اوس باندې نو ثواب ختم د نیکي کار وو کې شیطان بدر باندې ریاکاریو کې ثواب ختم د دې وجه دا ربنا تقبل منا توقر نو توي کې باندې د ربنا نو محکم توي دا او د منا نو رستم توي دا دا ځان له مستقل ډیر لوی عمل له دا ډیر لوی عمل له چې عمل دی وکړو نو بیا به الله ته جاړي چې یا الله دارانه اوس قبول کړي قبولیت اصل شی دی او ځکه به الله نه غواړي چې بس الله پاک د هر چا आवाज د هر زینا په هر ټیم کې په هر جبه کې الله پاک د هر چا आवाज اوري که پښتو کې وته لګیاي که عربی کې وته لګیاي که انګلیش کې وته لګیاي یعنی چې کومه جبه په ملکونو په دنیا کې چلیږي السمیع الله پاک بغیر د اسبابنا د هر چا आवाज हर ټیم کې په هر جبه کې برای راست اوري اول علیم دا چې موږ سکو که جمعتونه جوړو جمعتونه آبادو دعاګانې غواړو بدا ټول ارس الله پاک ته په سکرین دی العلیم الله پاک په پوهه او خبردار دی د بیت الله بارکی تاریخ ان اول بیت وضع للناس للذي ببکہ پمحدث مکہ اول کور د عبادت هغه چې جوړ شوی دی هغه بیت الله شریف او خانه کعبه چې کوم مکه معظمه کې خانه کعبه بیت الله شریف دی دا اول جوړ شوی دی اول دا فرشتو جوړ کړو الله پاک وته اړه وکړو چې وم اسمان د پاسا چې کوم بیت المعمور دی چې دا غینه په زرګونو فرشتي طوافونه کوي او یا زرو نسیوا او تر قیامت پورې بیا دا فرشتي د طواف نمبر ناراضي نو الله پاک فرشتو ته اړه وکړو چې دی بیت المعمور ته بالکل سیدا دلته یو بیت الله جوړ کړي نو اول دا خانه کعبه فرشتو جوړا کړی دا بیا دویم نمبر کې د دې تعمیر آدم علی السلام بیا شیس علی السلام دا سور پس راځه او یو آبادی ابراهیم علی السلام د خپل زوی اسماعیل علی السلام سره کړی دی جبرئیل علیہ السلام ورته بنیادونه خودل چې دا زینو وکنه هغه چې وکنستل پای کې د بیت الله شریف هغه زاړه بنیادونه راووتل لا روزوی لګیا دي خټه غټک دي زوی ولا غټه وروړي او پلارې لګي د کوازی کار مقام ابراهیم دا چې کم کان اوس پاغ شیشو کې باندې د بد کوازی کار ورکو او چې کم طرف ته په دیوال پلانې دو وګدې دو نو دی په خپل تعویذ او ابراهیم علی السلام په ولاړو چې مثال دیوال بدنګ شو دی بدنګ شو او بیا دې معجزې ته وګوره چې په سخت غټه کې د ابراهیم علی السلام په مبارکي تر ګډو پورې پکې ډوبې دا الله په خپل قدرتونه خي بیا د حجر اسود مسله رااله اغم جنتی کانی او حدیث شریف کې راځي چې چا په حق او سچ باندې خپل کړي استیلامه کړي دل الله پاک عینان لسانن سترګي بولم ورکی او جب ولم ورکی قیامت کې
او د هغه چا د پاره به گواهی کوي چا چې په عمره او حج او طواف دوران کې د الله پاک د رضا د پاره قبول کړي. لنډه دا چې کله ابراهیم علی السلام بیت الله شریف جوړو نو دا اوس چې بیت الله شریف څنګه دی دا داسې هغه نو جوړ کړي، بلکې ابراهیم علی السلام دو دروازې جوړې کړې وي، یو مشرق طرف ته بل مغرب طرف ته، یو نور خاطه طرف ته یو نور پریواته طرف ته، او د ازمکه سره متصلې جوړې کړې وي. دا دروازې د بیت الله شریف د ازمکه سره کته جوړې کړې وي چې میلمانه په یو دروازه راځي په بل باب اوزي. او دا حتیم چې کوم دی دا چې اوس باري صدا دا پکیم دنه هولنډه دا چې بیا وروستو د محبوب د نبوت نه 15 کاله مخکې، یعنی محبوب په دغه ټیم کې د 35 کالو عمر مبارک وو. نو کافرانو خپلو کې میټینګ وکړو شهردا بیت الله شریف لږ تازه کو ځکه دا دیوالونه کمزوري شوي دي. نو هغې وله ګوتې نه ورتلې چې نه ګوره تاسو ته پته نشته برها چې راغې نو الله پاک په توتکر کو باندې ټکو سترې کو دا خو د الله کور دی، څوک چې د جومات عزت کوي الله عزت مند کوي. نو ټیک ته مونږ خو په ښه نیت دا وجوړو پاسه نه څه تکلیف راته ورسي. نو اوله خو وله ګوتې نه ورتلې. نو د هغې چې د جرګو کم مشر ولید ابن معیره هغه ته وی کاکا ته داسې وکړه چې د یو طرف نه یو ګټه ونړوه، نو چې شپه تېره شي نو که تا باندې په خیر خیریت شپه تېره شوه نو د دې په دا مقصد چې الله پاک د دې په جوړولو خوشحاله دی، او که نه تا باندې څه ګوزن او فالج اټیک وکړو دا مطلب وایي چې الله پاک خفه دی چې دا ګنې مه جوړوه. هغه سټک راواغستو اللهم انی اريد الخير لا اريد الشر. یا الله پاک دا کانې دستا د کور نه نړوم وګوره د خیر په اراده د جوړولو په اراده یا الله د روانولو په اراده نه ماته سوایم. اوس ګیر چاپیر وته دی ګوري چې دی به شلیږي ړندېږي به هغه وخت کې غوسو نشوه چې سار را پاسېدو بیا هم سم هلکه الله پاک خوشحاله دی راځي. نو د محبوب د پلار ماما هغه اعلان وکړو چې بیت الله جوړو خو یو خبره کو په خپله به یې جوړو ښه د چا نه پکې چاندي نه اخلو، ګیر چاپېر نه میلمانه راځي حج له هغې نه پکې چاندي نه اخلو. او دویم به داسې وکړو چې ګورې پاکې پیسې به جوړو، پاکې پیسو باندې به جوړو. جومات جوړو خو ګورې په حرامو پیسو به نه جوړو، د سود په پیسو به نه جوړو. دارنګې نور نعوذ بالله چې په غلطه چا ګټلې دي هغه پیسې به پکې نه لګو، پاکې پیسې به راوړو ښه. نو پیسې کمې شوې او دی په جده کې کشتۍ اغوستې وه هغه بینشونه او تختې مختې خو لنډه ده چې دا اوس کوم ځای بار پاتې شوی دی دا د دغې پیسو د کمي د وجې بار پاتې شو. نو دی دیوال دننه وو. محبوب چې مکه فتح کړه نو زمونږ روحاني مور عایشې بي ته وي که ته غواړې چې په بیت الله شریف کې دننه مونځو کې نو حتیم ته یې راوسته وی چې دې ځای ته مونځو کې داسې شوه چې تا بیت الله کې دننه مونځو کو ځکه چې نیکو ابراهیم علیه السلام دې ځای کې یې رایښه وه. خو چونکې پیسې دې سره کمې شوې او دې وي چې په حلالو پیسو به یې جوړو د الله کور جوړو په مردارو په حرامو به یې نه جوړو د سود وغیره نو دلته کې یې راکېښوله. خدا چلے وکړو چې ابراهیم علیه السلام دو دروازې جوړې کړې وي، یو زموږ طرف ته چې کومه ده نه خصوم شته خو نور پریواته طرف ته چې کومه ده نه هغې بنده کړه. او دویم نقصان دی دا وکړو چې ابراهیم علیه السلام دا دو دروازې چې کومې جوړې کړې وي نو دا ځمکې سره متصل وي، یعنې درشلې په ځمکه وي. اوس دی هغه یو دروازه زموږ طرف ته چې اوس کومه ده نو هغې دومره بره پرېښې ده چې پاندرپایې به ورته خېږي. ادې په دې نیت پرېښوده چې دا خو زمونږ بیت الله دی، مونږ د دې حقدار یو، میلمانه څه کي چې دې ته دننه ځي راځي
میلمانه ورته دن نه نزي او چې زمون کم میلمه خوخه ورته دن نزي انو نور څوک بدن نه دي ته نزي نو هغه یو زمون طرف ته چې کومه دروازه ده هغه بار جوړ کړه انور پریواته طرف ته چې کومه ده هغه مکمل بند کړه او دیم خطیب هغه ته نه بار پرې خاوده نو دا بیت الله شریف دې انداز سره جوړ شوی بیا وروستو هارون رشید بادشاہ د امام مالک رحمه الله نه فتوا وکړه هغه وتوی بدغه شانې پرې چې څنګه دا تازه کوي او نور د اثرینو امارت او تعمیر یې جوړول نلنډه دا چې دی آیات کریمه کې د ابراهیم علی السلام او د اسماعیل علی السلام د بیت الله شریف د جوړولو تاریخ ذکر کړي او بیا چې کله کافرانو جوړولا نو ګور ځان له بوټونه او دیوالونو کې زینو ملستل ځکه غني قبيلي وي او ار یو وی چې زموږ پکې برخه وشي ځکه موږ جمعات جوړو نو خوشاله دل نو مشران بمراتلو او نوجوانان بمراتلو او ډیر مینه محبت سره به د الله کور جوړو نو چې کله د حجر اسود مسله رااله نو بیا ار یو وی چې دا به موږ دو بلوي موږ بغدو نو پدې کې جنگ شو نو مشر وتوی جنگ مګوي داسو کې تصور کې چې د جمعات په دروازه باندې سوقم بس راغ اوس کنه هغه څه فیصله وکړه بس په ټول منوخه شور مکوي اوس د الله شان اکټیم کې ټول په انتظار دي جمعات په دروازه بسوق راغوزي نو امام الانبیاء سردار الانبیاء خوب پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم را داخل شو لا نبوت نه ملاو 15 کال پاتې دي 35 کال عمر کې او دا صادق و امین راغی دا خو بالکل ایک نمبر صادق و امین د چې څه فیصله وکړ ټول ته منظورې تو سو ګور د محبوب حکمت عملیه تا محبوب امت دوی چې تب جنگ څنګه دا پکې ستاپور کې محله کې جنگ دی نو تبا سکه تب جنگ څنګه دا پکې څه چللې دغه شان چللې ټول تور راوړې دي کله موږ د مشر ته چاس پکو قتل ورزو وپې امون بغدو بلوي مون بغدو حجر اسود دی دیوال کې محبوبي جنگ مکوي یو کله غټ صادر راوړې چې غټ صادر راوړو ودا مشران تیرا شیر جرګو او د قبيلو د مشران ناش اوس کشران ته وی تاسو شاته شیخ خپل توري اصلاحي سنبال کې چې څه چل کیږي هغه مشرانو ته وی دا صادر غیر چا پر ګټونه ونیسه ا محبوب حجر اسود پلاس مبارک او راواغستو او پاسادر کې کی خو او د جرګو مشرانو د قبيلو مشرانو ته وی چې شابه دا صادر وسروړې د بیت الله شریف خواته چې بیت الله شریف خواته راوړو نو بیا ته پلاس مبارک اوچت کو او دا اوس چې کم زیدي دکته دې کې کی خو نو په دې طریقه باندې محبوب هغه جن رفع دکو مقصد د آیات کریمه دا دی چې د اوله جمله کې د بیت الله شریف آباده ذکر کړي په دویمه جمله کې د قبولیت دعا ده او په دریم کې د الله پاک کلی صفات چې الله پاک دارچا आवाज او خبره اوري او دارچا په حال باندې پوهه دی الله رب العزت ما او تاسو لا د جمعاتونو د آبادولو په اعمال باندې او په بلډینګ په اعتبار او د هغه د صفای او پای کې د نیکو اعمالو او بیا د هغه د قبولیت توفیق نصیب کړي بیا ته وایي يرفع ابراهيم القواعد او کله چې پورته کول ابراهيم عليه السلام بنیادنا من البيت د بیت الله شریف و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ورسرهم دواړوي چې ربانا اے رب زمونږه تقبل